نجم سیټ ویلي دي چې کله پاکستان کرکټ بورډ پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه بایکاټ کولو نو هغه ټایم پاکستان کرکټ بورډ ما ته فون کو د مشورې لپاره نو ما ته خپل ملګرو وی چې پاکستان کرکټ بورډ ته مشوره مو ورکوم وردا خو بیا هم زورغم د پاکستان کرکټ ټیم د لپاره او د پاکستان کرکټ بورډ د لپاره د محسن نقوی د لپاره نیم ورغلې پدې دغه کې انکشافات شوي دي نجم سیټ دی طرف نجم سیټ ویلي دي کچره پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه بایکاټ کولو نو پاکستان کرکټ ټیم ته ډېرې غټې مسلې جوړې دي شوې او هغه مسلې ما محسن نقوی ته بیان کې کچره تا د ایشیا کپ نه بایکاټ وکړو نو یو خو به ته فاینانشلی ډېر زیات خراب شي ډېرې غټې جرمانې او پته ولګي او ډېرې غټې مسلې به پته تاله جوړ شي او بل پی اس ال پکې هم ډېره خطر ده نجم سیټ د ډېرې غټو خبرو انکشافات کړي دي هغه کمې خبرې دي او آیا کچره پاکستان د ایشیا کپ نه بایکاټ کړي وي نو حقيقي په پاکستان باندې به دومره غټه جرمانه لګي دي په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې ډیټیل سره خبره کوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ کله چې د پاکستان او انډیا میچ شونه د میچ نه پس د انډیا ټیم د پاکستان لوبډلې سره هند شیک اونکو او ډریسینګ روم ته لاړل ورزان پسې بن کو او د پاکستان ټیم سره د انډیا ټیم ملاو نشو نو په هغه باندې د پاکستان ټیم آی سی سی لخت لګولو چې په دې کې میچ ریفری چې کوم دی ان ډي بای کرافټ هغه پکې مکمل ملوث ځکه هغه سلمان علیا غته ویلو چې تاسو به د انډیا ټیم یا د انډیا ټیم به تاسو سره لاس نه ملاوي لکه هغه په سپورتس کې سیاست انوالو کړی دی نو پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی نه دا مطالبه وکړه چې د ایشیا کپ نه ان ډي بای کرافټ لري کوي کچره دې تاسو نه لري کوي نو موږ به د ایشیا کپ نه بایکاټ وکړو نو پاکستان کرکټ ټیم پاکستان کرکټ بورډ چې آی سی سی له دا دمکی ورکا نو د آی سی سی ان ډي بای کرافټ د ایشیا کپ نه لري کولو پاکستان ولوي کړي تاسو نه لري کوي موږ به د ایشیا کپ نه بایکاټ کوو اوس که پاکستان بایکاټ کول نو نجم سیټ ویلي دي چې ما محسن نقوی لوي چې کچره تاسو د ایشیا کپ نه بایکاټ کوي نو پاکستان کرکټ ټیم ته ډېر غټ نقصان ملاويږي په ایشیا کرکټ کونسل کې چې کم خلک ناس دي د سریلانکا د بنگلاديش د افغانستان د انډیا دای بټول آی سی سی ته شکایت کوي آی سی سی ته بلار شي او په پاکستان کرکټ بورډ باندې به آی سی سی غټه جرمانه ولګي او پاکستان ته به تقریبا 1500 مليون ډالر نقصان کیږي پاکستان ته چې کم 1500 مليون ډالر د ایشیا کپ نه ملاويږي او بیا پاکستان ته نه ملاويږي الټا په پاکستان باندې جرمانه هم لګي او پی اس ال ته بیا غیر ملکی کھلاڑیان هم ناراضي ځکه بیا به آی سی سی په غیر ملکی کھلاڑیانو باندې پابندي لګي چې تاسو به پی اس ال ته نه ځئ نو پی اس ال نو بیا یو ډومېسټک ټورنامنت جوړ شي پی اس ال کې بیا انټرنیشنل کھلاڑیان نه وي یو خو به فاینانشلی خراب شي یو به آی سی سی سره ستا تعلق خراب شي یو به آی سی سی پتا جرمانه لګي یو به رستا چې 1500 مليون ډالر کم د ایشیا کپ نه تعالی ملاويږي به هم نه ملاويږي نو ډېر غټ نقصانات سره به سر شي کچره تا د ایشیا کپ نه بایکاټ وکړو محسن نقوی وای چې ما محسن نقوی نه سوري نجم سیټي دا ټول خبرې نجم سیټي کړي چې دا مشوره ما نجم محسن نقوی ته ورکا چې د ایشیا کپ نه بایکاټ مکو ځان لا مسلې مو جوړو کچري ایشیا کپ نه د بایکاټ کو نو دا غټي جرمانه تعلقات پدې خرابيږي او پی اس ال ته هم نقصان دي نو آیا دا حقیقت ته کچري تاسو د حواله سره سره ده کچري پاکستان بایکاټ کولو نو خامخا عمده جرمانه په پم لګي دي او ډېر غټي مسلې پاکستان ته بیا جوړې دي شوي جی نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس تاسو د حواله سره سب پوینټ اف ویو دي په رائے مو سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ